د سخت افسوس اظهار زه کوم په دې حکومت باندې که مراد سعید دی او که د هغه سره نور مشران دي. سخت د افسوس اظهار زه په دې حکومت کوم چې دا د حکومت نه اهلي ده، دا د هغو غفلت دی چې ګاډیو ته کوشي او که راز انسانانو ته څه پرې راپرېوتل. کو دا وخت مونږه د بریکوټ په بازار کې ولاړ یو. بریکوټ بازار چې د سب ډیویژن بریکوټ یوازینی تجارتي منډای ده، خو د بده مرغه په دې کې هر وخت داسې مسایل او داسې مسلې چې د حکومتي واکمنو دې طرف ته بالکل پاملرنه نه کوي. او دغه وجه ده چې د بریکوټ بازار کې چې کم تجارت کوونکي خلک ته یعنی دکانداران دي یا نور دي، هغوی ډېر سخت مشکلاتو سره مخ دي. په دې وخت کې چې کم د روډ غاړه ده هغې باندې چې کم سیمټ اچولي دي د هغې په وجه باندې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی، دکاندارانو ته ډېر تکلیف دی. خو د بده مرغه هېڅوک دې طرف ته پاملرنه نه کوي. وایي چې زموږ سره پڼ نشته، د دې ځای MPګان یا نور واکمن چې دي هغه دې طرف ته ګوري نه، او په دغه وجه باندې د بازار رونق چې دی هغه ورو خرابېږي. په دغه حواله باندې دلته کې زموږ سره مختلف دکانداران او د دې ځای چې کوم د بازار خلک دی د هغوی نه په دې حواله تپوس کوو چې یاره څومره مشکلات دي او څومره تکلیفونه دي. داسې دا چې کوم دا هغه کې شوي ده کار شوی دی بازار کې دا ډېر کم شوی دی. دا کم سے کم 8 فوټه په کار و چې دا شوی وی، خو هغه ټیکهدار وایي چې موږ سره فنډ نشته. لہذا موږ دا وفاقي وزیر چې کوم دی څنګه مراد سعید صاحب هغه د NHA دغه دی، نو هغه له پکار دی چې خصوصي فنډ دې لپاره جاري کړي. څنګه MNA MPA چې کوم دي د هغه نه د خصوصي فنډ دپاره مطالبه وکړي او دا شی دا کې ولې چې د دې نه کار نه کېږي، ولې چې ګاډی نه شو کوزېدی، په مین روډ پولیس نه پرېږدي، ټریفک والا ولاړې پرچې ورکوي غریبانو خلکو له. نو لہذا زه دا وفاقي وزیر ته دا خواست کوم چې د لپاره خصوصي فنډ مقرر کړی شي مراد سعید صاحب ته، هغه په وفاق کې دی او زموږ MNA صاحب او زموږ MPA صاحب ته هم دا ریکویسټ کوم چې هغه دا شی هغه ته مخامخ کړي او د دې لپاره د خصوصي فنډ هغه نه اجرا وکړي. د دې لپاره موږ بله ورځ لاړو ایسي له ایسي صاحب دا خبره وکړه چې دې سره به څه کوو، خو دا وایي چې هر یو دکاندار خپله مخانو. موږ وایي نه، دا خو ناجایزه ده، دا خو د سرکاري شی دی او سرکاري په دې باندې په 2 روپۍ ورکړي دي د ټیکهدارانو له. د دې حق دا دی چې دا هغه وایي چې دا خو هغوی نه کوي چې نه کوي. موږ بیا به ټیمې له ځو، ټیمې به رانیسو، ولې چې ټیمې هم د دې بازار نه ټکس اخلي، نو په دې یالي چې د دې بازار به موږ له ښایست راولي او دا به خسته کوي. نو په دې موږ د هغه سره هم بحث کړی، خو نه که دغه ونه شوه او دا حق دا دی چې چا دا سړک جوړ کړی دی او چا دا ټیکه ورکړې ده، نو دا ولې ذمهواري په کار وای چې ته به سره د غاړې به ورسره برابرې او دا به ټیکې. دا ستا ذمهواري ده، تا موږ ته کندې جوړې کړې چې ګاډیو ته کوشي او که راز انسانانو ته څه پرې راپرېوتل، خپې ماتې شوې. دا خو د دې خلکو سره دا څوک نشته چې هلکه ته دا ټیکه ورکوم، بیا په دې چې کوم افسر دی هغه له په کار دی، د دې سړک افسر چې کوم دی. معراج صاحب دا راته ووایه چې یاره مونږ چې دا څومره صورتحال ولیدو دلته کې پارکینګ چې دی هغه خو نشته. دغه د پارکینګ یو ایریا ده، په هغې کې هغه لږ سیمټ واچولی شول. اوس ګاډي چې راځي پولیس یې بره نه پرېږدي، ښکته چې کوزېږي هلتې خټې دي، هلتې کې ځای وران دی او د دې وجې نه دکاندارانو ته هم ډېر تکلیف دی او څوک چې راځي خریدارانو د دې نه خو به دا بازار تباه شي. کله چې دا سړک جوړېدو نو حکومتي وخت ولګېدو او د خلکو روغ دکانونه یې وران کړل. مونږ په هغې باندې سټپ وانغستو. مونږ ویره د خیر یو کار دی که دا سړک ارد شي نو قوم ته هم پیدا ده او دکاندار ته هم پیدا ده، او خاص کر ما ته پکې دا پیدا وه چې روزانه به انتظامیې وي چې تجاوزات دي. نو ما وی زه د تجاوزاتو دا بانه به هم ختم شي، خو چونکې د دې مصیبت نه روزو نه وم خبر چې یاره یو داسې مصیبت به راځي چې هغه سړک به بیا چې کم موجوده کم سړک و د دې نه پخوا چې کم جوړ شوی و، نو د هغې نه هم زما دا خیال نه و چې یاره لکه حکومت به دا کار وکړي چې یاره دا سړک به نور هم راتنګ کړي. مخکې چې کم دی نو دا 33 فوټو او اوس چې کم دی نو 25 فوټ له راغی، الټی کم کو. دغسې چې کم دی نو د قوم پیسه وه، زمونږ خو دا سوچ و چې یاره د قوم پیسه به په قوم خرچه شي، چونکې هغه په قوم خرچه نه شوه. پوه نه یم چې چېرته لاړه، سړک جوړ شو، د هغې نه پس 2 کاله بیا چې کم دی نو په دې منځ کې تېر وتل چې فوتپات دغسې د سړک شولډرې چې کم وې دواړه طرف ته هغه هم داسې ویجاړې پرتې وې چې په دې کې ما یو لیکلی درخواست
وزیر اعلی له پېښور ته مونږ تللي په سکار باندې د هغه سره زمونږ میټینګ و چې وزیر اعلی له ما په دې هکله باندې درخواست ورکړی چې صاحبه یو کال وشو چې سړک جوړ شوی دی او شولډرې ورانې پرتې دي بیا چې زمونږ دا نوی ایسي صاحب راغی سیدالله جان صاحب د ده سره مونږ کېناستو د سره مونږ تفصیلي خبرې په دې وکړې چې یاره دغسې هغه غریب هم فریاد وکړو چې زما ګاډی او هغه داسې دې کندې ته کوز شوی او بیا واپس راختو نن ویې ماته دا احساس شته نو هغه خپل څه تګ و دو وکړو دونه یې وکړو چې دا 3 فوټه منظوري د هغه په ترو باندې وشوه خو د افسوس خبره ده زه په دې خبره باندې انتهایی افسوس کوم چې داسې حکومت لکه مطلب دا دی چې دا راغلی دی په مونږ باندې او هر وخت چې کوم دی نو خلک د دې نه سر تندی ټکی مونږ خو وایي چې یاره د تبدیلي غوښته نو مونږ یاره تبدیلي به راشي زمونږ دا مقصد نه و لکه د هغه چې کوم مقصد و د هغه د تبدیلۍ نه دا مقصد و چې یاره مطلب دا دی زه به داسې تبدیلي راولم چې دا سړک 33 فوټ دی جو دا به 25 فوټ کم او زمونږ خو دا مقصد و چې یاره 33 فوټ دی جو دا به 36 فوټ شي او 3 فوټه ورپسې نور څه واشي خو د افسوس مقام دی چې مطلب دا دی دې له نه لا تر اوسه پورې څوک راغلي دي چې یاره مطلب دا دی دا ولې دا مصیبت دی MPNews هم دا پکار دي ځکه چې دا خو د عوامو مال دی د عوامو نه اخیستی کېږي د دې نه مخکې چې کوم دی زمونږ سره لکه 4 کروړه روپۍ زمونږ د دکاندارانو نه غونډې شوې پر 15,000 روپۍ په هغې کې هم ما دا خبره کړې وه چې یاره کم از کم دا پیسې تاسو په دې بینک کې زمونږ نه والئ نو چېرته د بازار څه کار خو به پرې وشي که نه دا خو د یو سړي جبله روانې دي نو حقه شی وروره زمونږ خبره چا ونه منله پیسې غرقې شوې هغه شی ختم هم شو او لکه مطلب دا دی هېڅ کار پرې ونه شو سخت افسوس اظهار زه کوم په دې حکومت باندې که مراد سعید دی او که د هغه سره نور مشران دي سخت د افسوس اظهار زه په دې حکومت کوم چې دا د حکومت نه اهلي ده دا د هغو غفلت دی جی کتونکو لکه څنګه چې تاسو د بازار د صدر د نورو ملګرو خبرې واورېدې یقینا دا د حکومت او د هغې واکمنو خلکو غفلت دی چې دا بازار چې دی دا د سب ډیویژن نه بلکې دا د ملکنډ ډیویژن هب دی دلته کې په دې باندې د شانګلې د بونیر د دیر د ټولو خلکو تګ راتګ دی او د دې هغه ښکلا چې دغه مکمل ختمیږي ورو لهذا حکومت له پکار دی چې په دې حواله باندې همدردانه غور وکړي او د دې بازار د ښکلا دپاره خصوصي پنډ جاري کړي او دا بازار چې دی دا ښکلی کړي د یو بل پروګرام پر اجازت راکوي د الله په امان हमारी वीडियोस को लाइक करें शेयर करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें